رمضان ریلیف پیکج په دې روزه کې تاسو ته دوه قسمه پیکجونه چې دي دا ملاوي کوي. یو تاسو ته میلاو نشي نه دویم چې دی دا به تاسو ته میلاویږي. ځکه به یو خو تاسو چې خپل کسان دغه کړي دي لیکلي دي نو به دې دویم کې چې دی دا به تاسو ته میلاو شي. نو به دې پیکجونو باندې چې دی به دې باندې بحث کوو. دا ستاسو دپاره لازم دي چې په دې باندې تاسو ځان پوه کړئ چې تاسو پرې پوه یې نو تاسو ته پته ولګي دا تاسو ته میلاویږي که نه میلاویږي. ځکه په دې روزو کې چې دی دوه قسمه پیکج دی. یو 14,000 روپۍ دي بل چې دی 12,500 روپۍ دي. نو مکمل معلومات دلته در کوم. دا معلومات چې دي دا د غریبانو دپاره نو تاسو ویډیو رالی دا مخکې شیر کوئ چې نورو کسان ته رسي. ځکه زیاتر کسان داسې دي چې هغه مالدار دي او هغه هم په دې کې نوم لیکي. چې یو سړی مالدار او هغه شرمېږي نو او په دې کې خپل نوم لیکي نو خو بیا د هغه کمزوري ده. لکه هغه کمزوري ده چې هغه په دې کې نوم لیکي یا کم MP MNA یا کم کوسلر والا نوم لیکي نو هغه هم شرم کول پکار دي چې هغه دا قسم خلکو پیسې چې دي هغه لیکي او هغو له دغه ورکوي. ځکه دا د غریب حق دی چې غریب ته چې دی هغه ته میلاو شي. کوم چې د وزیر اعلی له طرفه 12,500 روپۍ دي نو هغه د کونسلر په نوم باندې چې دی لکه کونسلر ته راغلي دي هغه له په خپل حساب باندې کسان ورکړي 200 ورکړي 300 40 1500 ورکړي 40 100 ورکړي دي نو هغه په خپل کلي کې هغه غریبانان ګوري او هغه غریبانان په کلي کې. خو په دې کې ځینې کسانو چې د دوکه کړي د خپل رشته داري په کلي کړي دي مالدار خلک چې دی دای په لیکلي دي نو دا د هغو کمزوري ده. لکه دا خو ما تاسو ته وویل که نه چې په هغو باندې نالت دی په هغې کونسلر باندې هم نالت دی او هغه کم کس چې اخلي په هغه هم نالت دی چې هغه دا روپۍ اخلي او د غریب حق چې دی دا اخلي. خو کوم ځینې پکې داسې کسان دي چې هغو پکې غریبانان چې دي دا هم لیکلي دي او غریبانان ته د غریبانانو هغه حق چې دی دا میلاو شوی دی. نو دا خو د کونسلر په لاس کې دي. خو بل طرف ته چې دی هغه د وزیر اعظم 13,000 روپۍ دي. 13,000 روپۍ دي چې هغه هم تاسو ته میلاویدی شي. که دغه تاسو ته میلاو نه شي نو دا به تاسو ته میلاویږي ځکه چې هغه د ټول ملک دپاره دي. ځکه ځینې کسانو چې په دې کې PTI والا دي نو په هغې کې خو PTI والا نه او نه هغه په خپله لیکلی کېږي هغه په ریکارډ باندې راځي په ریکارډ راځي. بل دا د 10 لاکو کسانو له ورکړی کېږي او هغه چې دی هغه ستا په صوبه باندې 15 لاکو کسانو ته چې دی میلاو دي. ځکه چې 1,21 لاک کسانو اعلان یې کړی دی نو ستا په صوبه باندې تا ته 15 لاکه کسان چې دي دا د حق کېږي نو د هغې نه زیات دا میلاو شوی. خو که تاسو وګورئ د هغې د سره څوک نوم نه اخلي چې هغه پیکج یا ورکړی شو یا چا راواغستو د 13,000 روپو چا ته کمتر کسان ته راغلي چاته په کلي یو دوو ته راغلی دی. او که دا وګورئ دا 100 کسان ته چې دی په کلي میلاو شوی دی دا د هغې نه لږ دی. نو په هغې کې ما ته ښکارېږي چې کرپشن ډېر زیات شوی دی. کوم چې 13,000 روپۍ ورکوي نو د حکومت د طرفه پکې کرپشن شوی دی. ځکه چې کسان پکې په هغه حساب نه دي ویشتي چې هغو کم 1,21 لاک کسان ویلي دي. نو که تاسو ته میسج راغلی نو تاسو لاړ شئ او خپلې روپۍ چې دی دا راواخلئ. یا تاسو ته د وزیر اعظم د طرفه راغلی یا د وزیر اعلی له طرفه درته میسج راغلی. د وزیر اعظم هغه چې دی هغه به تاسو ته د 9,999 نه چې دی د هغې نه به تاسو ته میسج راځي. او دا بل خو د ایزي پیسې نه د ایزي پیسې د کوډ نه به تاسو ته راځي چې تاسو خپلې روپۍ راواخلئ. خو خپل شناختي کارډونه چې دی دا چیک کوئ. که ستاسو په شناختي کارډ کې دغه جمع شوي ځکه اوس د هغو له طرفه دا راغلي چې خپل شناختي کارډونه چیک کوئ. نو د وزیر اعظم هغه چې دی زموږ په دې علاقه کې چې دی جیس کیش دی دا ایزي پیسه ده او الپلا پې دی. تاسو به ګورئ چې ستاسو په علاقه کې د بېنظیر روپۍ کمې او دغه بینک والا ورکوي نو هغه بینک والا سره چې دی تاسو به خپلې روپۍ چې دی دا به چک کوئ. لکه د هغې ډیوایس چې د چا سره نو تاسو به هغې کې چک کوئ چې ستاسو روپۍ راغلي دي که نه دي راغلي. نو تاسو مخکې راواخلئ داسې نه چې روپۍ بندې شي او بیا تاسو وروسته تپوس کوئ چې دا روپۍ به موږ ته میلاو شي خو بیا تاسو ته نه میلاویږي. نو دا وخت دی او د هغې د راغستو دی.